أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله آيات کے اللہ تعالی لرا فی ایام فرزو کی معدودات شمیر لشوی فمن تعجل پس چاچ جلدی اکرلا فی یومین فدورزو کی فلا اسم علیہ پس نشتہ دے سگناہ پدباندی ومن تاخر او آسوک چی رستو پاتشو فلا اسم علیہ پس نشتہ دے سگناہ پدباندی لمن اتقا دا حکم دا آچا دا پاردے چو یرید اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ او یریگید اللہ تعالیٰ وعلموا او پوش تاسو انکم چی بشک تاسو الیہ خاص اللہ تعالیٰ تا تحشرون جمع کولی بشے. دا حج ذکر شروع دے. دا حج اخیرانی احکامات پا آیت مبارکہ کے بیانی. پا حج کی اہم رکن دا شیطانان وشتلم دی اور دا شیطانان دا وشتل دا پار روز مقرر دی. پلسم تاریخ باندی غٹ شیطان وشتلی کی گی چاہیتا جمرۃ العقبہ لکی گی. دا شیطانان وشتل دا واجب دی او فرض ندی. ذکر حج کے فرض دری خبر دی. احرام تڑل، وقوف عرفات کول، عرفات میدان تتللو او طواف زیارت کولو. دا دین علاوہ نور خبری پکی بیا واجب دی. پلسم تاریخ باندی چکل انسان دا مزدلفین منا تراشی دا نور خاتون مال نمبانی کار بغٹ شیطان ولی دا آغی نفس و بیا قربانی کی. پدا اور صرف یو شیطان وشتلی چاہتا جمرۃ العقبہ وی پہو کانو بانے ویولی اور دا شیطان دا وشتلو ٹیم دا نور خاتون والی تر سما سارا پوری دے. دا رزم طول دا دا غشپم دا اور سبا سارا پوری. بیا پا دوی مرز باندی چی یولسم تاریخ دے. پا دا غرد دری شیطانان وشتل دی. بل سکار بیا پا دا غرد نشت دے. او دا شیطانان با دا ماسپہین نپس بولی، دا زوال نبات بولی، دا زوال نمخ کی بینولی او دری والا بولی. اگر درمیانا اولانی او آخرانی زان لزان شیطان با پہو کانو باندی ولی. بیا پا دری مرز باندی چی دولسم تاریخ تے پا دا غرزم دری والا شیطانان وشتل واجب دی
او دا بم د زوال نه پس ولې تر سهاره پورې تا سر ټیم دی د ماسپښین نه مخکې به نه ولې زوال نه مخکې په 12 تاریخ چې کله درې واړه شیطانان دي وویشتلو نو که د یو سړي وي چې را سبا ته نه پاتې کېږم او ځي مکې مکرمې ته حرم شریف ته او یا مدینې منورې ته یا جدې ته یا بل خوا ځي نو د ماښام نه مخکې به د مینا د میدان نه به وځي چې د ماښام نه نور پرېوتو نه مخکې دی د مینا د میدان نه ووتو نو په ده باندې سبانۍ شیطانان ویشتل بیا نشته دی د 14مې یعنې د اخرنۍ ورځې شیطانانو او په دې تلو کې څه ګناه نشته خو که یو انسان په 12 تاریخ باندې لا په مینا کې دی چې ماښام نور پرېوتو اوس به دې را مینا نه نه ځي دی به شپه ته تیري او سبا بیا شیطانان درې واړولي به دا به 4مه ورځ شي په دې 4مه ورځ کې اختیار دی او اختیار په دې مطلب باندې دی چې یو سړی په 12 تاریخ باندې د نور پرېوتو نه مخکې به دی بیا د مینا نه به وځي به نو که لړو نو بیا خو سبانې شیطانان پې نشته څه ګناه نشته او که چېرې پاتې شو نور پرېوتو اوس به دې شپه خامخا تېري او سبا بیا درې واړه شیطانان خامخا ولي البته په دې اخرۍ ورځ کې دا اختیار شته دی چې هسې خو دا دوره د شیطانان به تر زوال نه پس ولي زوال نه مخکې نشي ویشتې لیکن په اخرنۍ ورځ باندې شیطانان د زوال نه مخکې ساري ویشتې شي چې درې واړه شیطانان دې وویشتلو نو بیا ته فارغ شوې بیا ستا په ذمه صرف یو کار پاتې طواف صدر چې لاړ شي مکې مکرمې ته بیا چې کله تر مکې مکرمې نه رخصت اخلي مدینې منورې ته ځي یا کلي ته را روانېږي نو اخرنۍ طواف به وکړي دې طواف ته طواف صدر وي او دا واجب دی دا په معتمر باندې نشته کم سړی چې عمره کې په عمره باندې عمره کوونکي باندې اخرنۍ طواف واجب نه دی ککینو خبره ده دارنګه هغه زنانه چې په بیماری کې مبتلا ده نو په هغې دا طواف نشته دی لیکن که انسان صحتمند دی عذر نشته هغه دا طواف کول واجب دی د نبی علیہ السلام اراده وه چې واپس وځو بیبیان ورته وایي چې صفیه رضی الله عنها بیماره ده نبی علیہ السلام وفرمایل چې احابستنا هي دا خو بیا موږ دلته ایساري به د نبی علیہ السلام خیال دا و چې ګنډې طواف زیارت هم نه دی کړی ځکه طواف زیارت فرض دی او دا چې دیني کړي حج لا نه دی شوی د نبی علیہ السلام خیال دا و چې ګنې به ایساریږو دې ته چې دا کله طواف زیارت وکړي نو بیا به ګنې راځو به عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې هغې طواف زیارت موږ سره کړی د طواف زیارت نه بعد ورته بیماري راغلې ده نو نبی علیہ السلام فلا اذن زه بیا خیر دی طواف صدر په دې باندې واجب نه تا بغیر طواف صدر هم راتلی شي نو په حاجي باندې بیا صرف اخرانی کار طواف صدر دی دا څلورو د شیطانان ویشتل دا واجب دی په اویاو کاڼو باندې به ولي اووه کاڼې نو منې ورځ دی یو شیطان ویشتلو بیا روزانه درې شیطانان په اوو کاڼو باندې ویشتلو
نو 21 کاڼې به روزانه پکاري. که یو انسان اخرنۍ ورځ شیطانان نه ولي بیا به دې په 49 کاڼو باندې شیطانان ولي، او که څلورم ورځ هم پاتې شو بیا ټوټل کاڼي 70 جوړیږي. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نظر باندې که چا شیطانان بالکل ونه ویشتل، یو یې ونه ویشتو، یو ورځ هم شیطانان ونه ویشتلو، نو دم پې واجب دی. او که نه شیطانان یې ویشتي دي خو لیکن یو ورځ ترې نه پاتې شوي دي یا یو شیطان ترې نه پاتې شوی دی، نو بیا پې دم نه دی. البته د هر کاڼي په بدله کې به یو مسکین ته نیم ثواب ورکي، دا د یو کاڼي بدله ده. بیا که دا نیم ثواب موږ راجمع کو او د دې قیمت دم ته رسي، بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دم بیا واجب شو. باقی په مینا کې صرف دغه شیطانان ویشتل دي، بل داسې کار پکې نشته دی. ها واجب کار پکې تکبیرات ویل دي. د فرض مون نه بعد تکبیرات ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د فرض مون نه بعد دا واجب دي، او په عام اوقاتو کې بغیر د مون نه ویل سنت دي. واذکر الله او یاد کې الله تعالی لرا فی ایام. په حج کې قرآن کریم بار بار وی الله یاد کې الله یاد کې. ځکه د جاهلیت حج چې ونه هغه به زیات تر د خپلو آباو اجدادو د خپلې قبیلې خبرې به ډېرې وې، د الله ذکر پکې کم و، فخر و مباحات او تکبر او غرور پکې ډېر و. نو قرآن کریم بار بار موقع په موقع الله یاد کې او الله یاد کې. مخبل ځان یادوي، مخبل کام کبیره یادوي، مخبل آبا و اجداد یادوي. صرف د الله یاد او د الله ذکر یاد کې الله تعالی لرا فی ایام پر ورځو کې، په کومو ورځو کې معدودات شمیرل شوي. معدودات الشیء القلیل ته ویل کېږي، لږ څیز ته معدودات وي. نو مراد نه دغه 3 ورځې دي. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې الایام المعدودات نه مراد 3 ورځې دي، چې یوم النحر دی د 10 تاریخ، او دارنګ ورپسې 2 ورځې و یومان بعده 11 او 12. په دې 3 ورځو کې الله تعالی ډېر یاد کړي. او د ذکر نه مراد التکبیر دی، الله اکبر ویل دی. نو الله اکبر ویل واجبم دی سنتم دی. د فرض مون نه بعد یو پیر ویل دا واجب دی، او دا به حاجم وي او غیر حاجبم وي. یو سړی دلته کې د حج نه تللی، لیکن دی بند لوی اختر نه یو ورځ مخکې چې یوم عرفه ورته وي، د یوم عرفې د سحر نه والې تر اختر په 4م ورځ مازدیګر مانځه پورې دا ټوټل تقریبا 23 منځونه جوړیږي. په 23 منځونو کې د هر فرض مون نه بعد یو پیر ویل دا واجب دی. دا د علی رضی اللہ تعالی عنہ قول دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ وی چې تکبیرات و د یوم عرفې د سحر مانځنه شروع کی، او د لوی اختر په 4م ورځ په دغه مازدیګر مونځ بس کې
ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې دا صرف 8 منځونه دي. هغوی د یوم عرفې د سحر نه به شروع کې او د لوی اختر په مازدیګر مانځه پورې د هغه په نیز 8 منځونه دي او د علي رضی الله تعالی عنہ د قول مطابق دا 23 منځونه دي. زمون په دې امامانو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ابن مسعود رضی الله عنه قول باندې عمل کړی دی او دا هغه دوه شاګردان دي امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله ته صاحبین وي. دیوی چې نه د علی رضی الله عنه قول ډیر ښه دی. فتوم د علی رضی الله عنه په قول باندې را د 23 منځونو نه بعد هر بالغ نارینه او زنانه باندې چې مقیم دی او که مسافر دی فرض مون پسې فوراً د خبرو کولو نه مخکې د دعاګانو نه مخکې او د نوافل او د سنتو نه مخکې یو پر دا تکبیرات ویل واجب دي. نارینه به په قدر جهر سره وي لږ تیز اواز سره او زنانه به په پټ اواز باندې وي. نو دا واذکر الله نه مراد تکبیرات ویل دي. او چې کم الته کې منا کې کم خلق دی ناغی به مانزه پسیم یو پی روائی او د مانزه نه علاوه نور په هر اوقاتو کې تمام اوقاتو کې به وایي. نافع وی دا د ابن عمر رضی اللہ عنہ آزاد کرده غلام نے. نو نافع وی چې کان عمر و ابنه عمر رضی اللہ عنہ پخپلا و دا غزوی عبداللہ دوارو با یکبران بی مینا دیو با مینا که اللہ اکبر دیر وی پا دا روزو که بی طول روز بلگیاو خلف الصلوات دا منزوننا بعد بیم وی او فی المجلس که مجلس کے بدی ناستو نو په مجلس کې به بار تکبیرات وي. وعلى الفراش که په بستر باندې به سم لاستو نو هم به دا تکبیرات وي. والفسطاط که په خیمو کې دننه به ناستو خیمه کې دننه نور گپ شپ به نه هم دا تکبیرات به بلکې وفي الطریق که په لاره باندې روانو تکبیرات به وي بلکې ويكبر الناس بتکبیرهما دی دوالو حضرات به دا تکبیرات دومره ډیر وي چې ردی په اورېدو باندې به خلقم تکبیرات شروع کړو. ويتأولان هذه الآية او دی بردیاتم دا تاویل کو چې دا واذکر الله آیات کے تکبیرات وی ډیر وای. بلکہ عبید ابن عمر وی چې عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبته بمنا عمر رضی اللہ عنہ چې خپل خیمه کې نو دومره پتیز آواز سره به تکبیرات وی فیسمعه اهل المسجد چې الته جماعت ته به آواز ورسیدو په جماعت کې چې کم خلق ناس تو غیب مدته کې تکبیرات شروع کړو. بلکې فیکبرون ویکبر اهل الاسواق نو خلق به تکبیرات شروع کړو. بازار کې به خلقم تکبیرات شروع کړو. مینا کې و میله لګېده نو مسلمانانو به دومره پتیز آواز سره تکبیرات وی چې هلته بازار ته به آواز ورسېدو. د بازار خلقو بازار کې تکبیرات شروع کړو او دومره ډیر به شروع شو حتی ترتج مینا تکبیرا تر دې چې د مینا میدان چې وو او په تکبیراتو سره وخوځېدو. ترتج خوځېدو لړزېدو ته ویل کېږي. دومره په زور سره او په یو ځای په شریک وی تکبیرات به وي.
نو واذکر الله نه مراد تکبیرات ویل دي او بار بار ویل دي او په هر ځای کې ویل دي. واذکر الله او یاد کې الله تعالی فی ایام معدودات. یا بل مطلب دا دی چې کله شیطان ولې تاسو حاجی به تلبیه وایي چې کله څو پورې شیطان نه دی وشته. په عرفات کې هم تلبیه وایي، په مینا او مزدلفه کې به هم وایي چې کله لومبنې شیطان څنګه ولې کاڼي دې راواغستو، نو دا وخت کې به تلبیه موقوف کړي. نو لومبني کاڼي سره بیا به الله اکبر وایي. نو چې کاڼي ولې الله اکبر، بیا چې کاڼي ولې الله اکبر. نو هر یو کاڼي سره الله اکبر ویل دي. نو دا مراد دی واذکر الله چې کاڼي ولې نو په کاڼو ویشتو سره خپل پنجابي پښتو مه وایئ. اکثر خلک د شیطان ته ډېر زیات غوسه او دی چې هلته راشي حج له دیګ اوس مې ګنې لاس له راغی، نو هلته بیا دې ټول عمر هغه کنځلې او هغه بدرت شروع کړي. بعضې خو پکې داسې پخوا خو به د شیطان ویشتو دا ډپه به لږه ښکته وه، اوس خو دنګې دنګې ډپې جوړې کړي، سړی صرف کاڼې بر ورولي او کاڼې کته وغورځېږي. دا ډپه به ښکته وه. زموږ استاد محترم ډاکټر شیرلی شاه صاحب رحمه الله تعالی موږ ته خپله فرمایلو، هغې دا واقع چې شمدید وه چې هغه دا ډپه ښکته وه، هغه یو پښتون هغه کاڼي وویشتلو، خو چې په کاڼو باندې غوسه سړه نه شو نو باره وروختو او چپل یې ورته ونیسله هغه ته او دا کنځل شو ستا داسې او داسې، ته موږ پسې نښتې، موږ پسې راځې. قرآن وینه دغه وخت کې دغه خبرې پرېږدي، خپله پښتو، خپله غوسه موسه جذبات او کنځلې. واذکر الله هلته شیطان شته نه، خو کاڼې دی، ګټه ده، اخو دیوال دی. دا خو د شیطان هغه یادګار او علامت دی چې دغه ځای کې شیطان ابراهیم علیه السلام ویشتی و. نو ته چې هغه یادګار تازه کې په دیم شیطان ته تکلیف ملاویږي. نو شیطان خو نه هلته کې دیوال دی، دیوال ته ولې، لیکن گویا کې دا ته شیطان ولې او شیطان ته په دیم تکلیف رسیږي او په دې کمزوري کېږي. په دغه وخت کې نور خبرې نه، واذکر الله، الله یاد کې، الله اکبر، الله اکبر وایي. فی ایام معدودات، په ورځو شمارلی شو کې چې هغه 3 یا 4 ورځې دي. فمن تعجل، او په دې بارک یو روایت داسم دی، نبی علیہ السلام فرمائی ایام منا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. د منا دا ورځې چې دي دا د خوراک او د څښاک دي او د الله تعالی د یادولو دي. او بل روایت کې جعفر بن محمد د خپل والد څخه نقل کی چې نبی علیہ السلام بودیل ابن ورقا الخزاعی رضی اللہ عنہ لگو چلن شا او د مینا په میدان کې دا اعلانات وکړه چې الا انها ایام اکل و شرب و بعال. د مینا دا 3 ورځې د خوراک او د څښاک او د خپل خواهش ته پوره کولو دي. واذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل، پس چا چې جلدی وکړه، تلوار وکړه. جاهلیت کې 2 رسمونه وو او د خلکو 2 رایې وې.
یو رای دا وه بعضې خلکو به وي چې یو سړی په 12 تاریخ باندې شیطان وولي نو دی به 14 تاریخ ته خامخا پاتې کېږي به او که پاتې نشي نو ګناهګار شو دی به په 14 تاریخ خامخا شیطان به ولي او بعضې خلکو به وي چې په 12 تاریخ د شیطان وویشت نو اوس به نه پاتې کېږي او که پاتې شي دا پاتې کېدل ګناه دی 14 تاریخ ته پاتې کېدل او په 14 تاریخ دا شیطان ویشتل ګناه دی چا به تاسو ګناه کوئ چا به تاسو ګناه کوئ چې څوک به پاتې کېدل هغې ته به هغه نور وایي تاسو ګناه وکړو چې پاتې شوې او چې څوک به نه پاتې کېده تله به نو دی به هغې ته تاسو ګناهګار شي تاسو ولې لاړئ نو قرآن کریم د هغې خبرې وضاحت وکړو چې ضروري د 12 تاریخ شیطان ویشتل دي په 12 تاریخ چې تا شیطان ویشتو ماښام نه مخکې که ته مینا نه ځې نو تلی شي په دې تلو کې څه ګناه نشته دی او نه څه دم در باندې راغلی او که یو سړی چې نه اسم حج نه راغلی حج ټول عمر خو ني او نه سړی هر وخت بار بار راځي دا خو یو موقعي څه تلوار ده نو راشه سبانې ورځ به پادي نورم اجرونه حاصل کم نورم الله تعالی په حکم باندې عمل وکړم نو 14 تاریخ ته پاتې شو او په 14 تاریخ هم درې واړه شیطانان ویشتو نو دام دې کې څه ګناه نشته بلکې الټا زیات ثواب دی پکې نو قرآن کریم فمن تعجل پس چا چې جلدي وکړه تلوار وکړه فی یومین په 2 ورځو کې د فی یومین مراد 11 او 12 ورځ ده چې په 12 تاریخ جلدي وکړه یعنې د ماښام نه مخکې لاړو او شیطانان یې وویشتلو نو فلا اسم علیه په ده څه ګناه نشته په دې تلو کې یا په دې جلدي کولو کې دا خبره بیګم بیان شوه چې په مینا کې د شپې پاتې کېدل سنت دي او دا شیطانان ویشتل واجب دي دا شپه په دې مینا کې تیرولو مسنون دي نبی علیہ السلام صرف عباس رضی اللہ عنہ ته اجازت ورکړو او زرداو چاو مکه مکرمه کې د زمزم اوبه خلکو له ورکولې او دارنګې چې کوم خلکو سروخان او اسونه او یا ساری و هغې به سرولو چې کوم راعي و د بیزو سرونکي د سارو سرونکي ظاهر خبره پخوا زمانه کې بهر کو حج په سارو باندې کو او په اسونو باندې په اوښانو باندې نه هغه ټول خو مینا ته نشو راوځي مینا کې خو به خلکو نه یې د اسونه او د اوښان بار ساتلو ځای په ځای نه هغې نبی علیه السلام ته ووایي چې موږ سره د سارولو فکر دی او ټایم پکار دی نه هغې ته نبی علیه السلام ووایي چې ټیک ده تاسو د 2 ورځو شیطانان په یو ورځ باندې ولئ یعنې د 10 او د 11 شیطانان په یو ورځ باندې ولئ لړ شه بیا یو ورځ مه راځئ او بیا را 12 او 14 شیطانان په یو ورځ باندې ولئ هغې ته صرف دا اختیار ورکړو چې تاسو شپه هلته تېروئ نو خیر دی لیکن د دې نه نور خلک به شپه په مینا کې تېري ومن تاخر او څوک چې رستو پاتې شو د رستو پاتې کېدو نه مراد 14 ورځې ته پاتې شو نو فلا اسم علیه په دم څه ګناه نشته
بلکې الټه ثواب دی پکې او ګناه نشته. ځکه وی چې د جاهلیت هغه خبره ختم شي چې چاوي 14 تاریخ ته به نه پاتې کېږي. دی پاتې کېدو کې ګناه دی، قرآن ګناه پکې نشته دی، بلکې دی که الټه ثواب دی زیاتو. لمن اتقا، لمن دا حکم دا چا لپاره دی اتقا چې ویرید الله تعالی نه. څوک چې د الله نه یریږي هغه په دې حکمونو باندې عمل وکړي چې د الله تعالی یره پکې وي. کني او بیا مذاق کی چې دې کې څه مقصد دی، شیطان کم دی. دا خو ابراهیم علیه السلام یو کار کړ، موږ یې سره کو دې څه فایده را یار دی خانه کعبه نه غیر چاپیر تاویدو کې څه فایده را، یا د صفا مروه منځ کې چکر وهلو کې څه مقصد دی. دا خو مهاجر منډې ویل، موږ خو پکې منډې نه وخو. که یو سړی دی فلسفې ته وګوري چې دا خو مهاجر د اسماعیل علیه السلام دپاره اوبه کتې، نو هغه د صفا نه مروه ته او د مروه نه صفا ته لړل، موږ پکې دلته کې څه پوه. نو که څوک دې خبرو ته ګوري دا بیا څه ګپ به ګڼي. بیا قرآن وي نه، دا د شریعت حکم دی. اوسو نبی علیہ السلام دا کارونه په خپله کړي دي، موږ به دا په اتباع کې دا کار کو. لمن اتقا، چا کې چې د الله تعالی یره وي هغه په دې خبرو باندې عمل وکړي. کني نو بیا به ګپ ګڼي او مذاق به ګڼي. یا لمن اتقا، اتقا المعاصی فی حجه، یو سړی په حج کې ځان د ګناهونو وساتي نو په دې باندې عمل کی. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه. قرآن بار به د الله نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ. دا حکمونه اهم وګڼئ، دا سرسری مګڼئ، دا مذاق مګڼئ. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. واعلموا، پوه شئ تاسو، انکم الیه تحشرون، چې بېشک تاسو خاص الله تعالی ته به جمع کولی شئ. که فی الحال الله پاک تاسو له مهلت درکړی دی، مطلب دا نه چې ګن الله تعالی غافل دی یا ناخبره دی. الله تعالی به تاسو سره بیا حساب کتاب کې جمع کېږي به، تاسو بیا الله تعالی رسي جواب ورکوئ. چې جمع کېږي به نو نهایي ورځې نه مخکې د الله نه ویریږئ، د ګناهونو معافي وغواړئ. او یاد کې الله تعالی لره پر ورځو شمیرل شو کې، پس چا چې جلدي وکړه په 2 ورځو کې، پس نشته څه ګناه په ده باندې. او څوک چې وروسته پاتې شو، پس نشته څه ګناه په ده باندې. دا چا دپاره دا حکم دی چې ویریږئ د الله تعالی نه او یریږئ د الله نه. پوه شئ تاسو چې بېشکه تاسو خاص الله تعالی ته جمع کولی بشئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس، او بعضی د خلقنا، من يعجبك،
آسوک دی چه حیران کوي تعالی را قوله خبر دهاو فی الحیات الدنیا فجند دنیا کی ویشهد اللہ او دی گواہ کوي اللہ تعالی لرا علا ما پہاس باندی فی قلبه چپزل رد کی دی وهو علد الخصام او دی سخ جگل مار دے وَإِذَا تَوَلَّى او ہر کلا چی دی واپس شی سعا فی الارض کوشش کوي پزمکا کی لیفسد فیها چی دی فسادو کی پدے کے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ او تباہ کوي فصل لرا او اولاد لرا واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالی نخوخوی فساد لرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ او کلا چویل شدتا اتق اللہ ویرگد اللہ تعالینا اخذته العزت انیسی دلرا غیرتو بالاسم پگناہ سرا فحسبه جہنم پس کافر در پار جہنم ولبئس المہاد البتہ بد المہاد زید اوسیدو یا بدل بسترا مخی د حج په موقع باندې د دوه قسم خلکو را دعاګانو بیان شو چې بعد خلک سره دنیا لپاره دعاګانې کوي او بعد خلک داسري چاغي د دنیا او د آخرت د دواړو لپاره دعاګانې کوي دا کم خلق صرف چې دنیا د پاره دعاګانې کې دا دنیادار دي کافران او مشرکان او منافقان دي او دا کم خلق چې دنیا او د آخرت دواړو د پاره کې دا مؤمنان مسلمانان دي او د دې دینا دو مثال ورکي د دنیادارو او د دیندارو اول د دنیادار خلق بیان کی چا منافقان دي او بیا ور پسیر دیندار خلقو چاغه مخلص او خالص مخلص مؤمنان مسلمانان دي بیا و دا غي بیانو کی دایتنا اگر چې د خاص منافق بارک نازل شوی دي او قرآن کریم دا غنوم نه دی اغستی او حکم عام بیان کړی دی او عام ګرځولی دی اخنس بن شریکو دا یو منافقو او دا باره کې دا درې آیاتونه نازل شوي دي دیاسه کې اوسېده مکه مکرمه کې د خپل نوم اوبی بن شریک د نوم و د ثقیف قبیله و ابو جهل او د ابو سفیان ملګری و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په پټه باندې قرآن اورېده به بیا په ظاهره کې مسلمان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېرې خوږې پستې خبرې کولې دلته اخنس ذکوي چې اخنس معنا پټېدل او رستو کېدلو
د بدر د جنگ د پاره چې کله کافران د مکې مکرمې نه روان شو نو دیم د 300 کسانو سره روان شوی وو. چې کله جحفې ته ورسېدو نو په جحفه کې دی د راروستو شو او د خپلو ملګرو ته ووایي چې موږ نبی علیه السلام سره جنگ ولې وکړو، ځکه نبی علیه السلام زموږ خورایي کېږي. د ده بنو زهره سره عهد و پیمانو او د نبی علیه السلام مور چې وه دا د بنو زهره قبیلې وه په مدینه منوره کې. نو د ده هغې سره تعلقاتو نو د 300 کسانو ته ووایي چې زمونږ نبی علیه السلام سره د جنګ څه کار دی. که چېرې نبی علیه السلام رښتینی وي نو نبی علیه السلام به اسم غالب کېږي به، او که نبی علیه السلام فرق دروغجنې بیا زمونږ سره څه کار دی هغه پوه شه او خلک پوه شه. نو دې جحفه مقام کې هلته کې یو ځای کې پټ شو، رستو شو او 300 کسانو سره وروستو پاتې شو او دوی د بدر میدان ته رانلو. نو ځکه دته اخنس ویل کېږي. اخنس معنا ډېر وروستو پاتې کېدونکي یا پټېدونکي. نو خپل نوم یې ابی دی او په اخنس بن شریک باندې مشهور دی. د اسلام قبول کو لیکن د زړه نه اسلام نو قبول کړي، صرف په ظاهره کې په خوله باندې. او د نبی علیه السلام مخې ته به ډېرې خوږې خبرې کولې، ځکه ژبه یې ډېره پسته وه. لین الکلام حلو الکلام، خبرې به یې خوږې وې پستې به هم وې او داسې به یې ظاهروله چې ګنې زما تا سره مینه ده، اسلام سره مې مینه ده او مسلمانانو سره زما محبت او مینه ده. لیکن حقیقت کې داسې نه وه، ډېر کافرانو سره لګېدلی وو. یوه پیره د نبی علیه السلام د مجلس نه راووتو نو په لاره کې د مسلمانانو فصل و او دارنګې د هغې څاروي اوسېدلو. نو دغه فصل ته اور ولګو، هغه د څارو خپې یې کټ کړې. قرآن کریم د باره کې دا آیتونه نازل کړو. دا عجیبه عجیبه حرکتونه به کولو. که مؤمنانو مسلمانانو به ورته ترغیب ورکړو چې هلکه دا ته څه کې د نبی علیه السلام مخې ته قسمونه خورئ چې زه مخلص یم، مؤمن یم او خیرخوا د مسلمانانو یم، او چې بار روزي نو بیا رواني کې فساد کې نو دی ورته نور هم په غصه کې ورغی، په جوش او غیرت کې ورغی او نور به بېګاړو فساد به شروع کو. دا درې آیتونه قرآن کریم د ده باره کې نازل کړو. او قرآن کریم حکم عام وګرځو، دیم کېدی شي بل څوک هم داسې کېدی شي. هر څوک په هره زمانه کې چې داسې چې په خوله باندې یو شان خبرې کې وړی بل شانتي دا منافق دی. او د هغه څه صفتونه یې بیان کړو چې دا صفتونه په چا کې موجود وي نو دا منافق دی او دا مخلص مؤمن نشي کېدی. ومن الناس و بعض د خلقونه من ها څوک دی یعجبو کا اعجب یعجبو حیرانه کولو او تعجب کې ورزولو چې دغه یو عمل او یو خبره تا حیرانه کی په حیرانتیا کې تعجب کې دی ورزي. یعجبو کا حیرانه کوي تا لره
قوله خبری ددو ذکر د خبری خوږی بوي او نرم خبری به کولی او چونکه دروغجنو نو د موقع مطابق داسې دروغ به وي چې مخاطب به حیران کو چې دا ډېر مخلص مؤمن دی ډېر خیر خواه د مسلمانانو فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یعنې دنیا باره کې چې دی مشورې درکړي او تدبیرونه بیانی او خبری کی تا د موقع محل مطابق نو ته به د تدبیر نه د مشورې نه او د خبرو نه به داسې حیران شي چې دا خو ډېر سمجدار او هوښیار او سنجیده انسان دی لیکن دا خبرې پړه کې نشته ویشهد الله او دی گواه کوي الله تعالی لرا په گواهی کې د قسم معنا پرته وي ته زه گواهی کوم نو مطلب وایي قسم خورم یکه گواهی کې به ته خامخا د الله تعالی نوم اخلې چې الله ګواه دی او الله تعالی حاضر او ناظر دی نو دا په دې خپل خبر باندې قسم هم خوړو او دبوی والله انی لأحبک نبی علیہ السلام تے قسم پر اللہ تعالی سر مینا کوما او پدی خبر بے قسم مخولو ویجی لخورو باسلی نشمتا تا قزما پزلک استاسو مینا و محبت و خیرخواهی پرتدا ویشهد اللہ او دی گواہ کوي اللہ تعالی لرا علامه په هغه څه فی قلبه چې په زړه رد کې دي او د چا زړه نه څو خبر دي د انسان د ظاهر نه پته لګي په ظاهره کې به د خیرخواهي ظاهروله لیکن لکه دا خبرونه او نبی علیہ السلام تم چونکه دا غیب و علم نو چې د انسان پړه کې سری د علم نبی علیہ السلام سره نو دا خو به الله تعالی خبر ښکاره کړه نبی علیہ السلام ته نه چا د زړه خبره نبی علیہ السلام وکړه چې ستا پړه کې خدا دی خو چې تر څو به الله تعالی ورته خبر نه وه ښکاره کړې نبی علیہ السلام ته هم د چا د زړه او د ذهن پته نه لګېده لکه دارې د پړه کې منافقت پروتو په خوله باندې ایمان او خیر خواهی ښکاره کوله نو نبی علیہ السلام خو ته دا ونه چې منافق یې دروغ وی ویشهد الله علی ما فی قلبه او دی گواه کوي الله تعالی لره په هغه څه چې په زړه رد کې دي لیکن وهو الد الخصام قرآن دا ډیر سخت جګړمار او سخت جګړالو دی الدو اسم تبذیل معنا ورکی ډیر زیات او ډیر سخت د الد خپل معنام جګړه کوونکی دی عربی رجل الدو کم سړی چې ډیر جګړمار وي او امرات لدا هغه ښځه چې ډیره جګړه کوونکې وي لدید اصل کې د انسان دا سټ چې دی د سټ یو طرف ته او بل طرف ته دا هموار ځای ته لدید وي او لدیدې لعنو کې د سټ دواړه طرفونه دا هموار ځای چې کله د تار چا سټ دغه ځای راټینګ کو نه تا په خپله قبضه کې راوستو نو لدید او الدو په جګړه کې غالبېدونکي په خبرو کې او په بحث مباحثه کې غالبېدونکي ته لدید او الد ویل کېږي
نو الدو ډیر سخت جګړالو، یعنی په جګړه کې غالبیږي، ځکه چې دروغ هم وي، کنځلې هم کوي او چې اواز هم تیزي، نو خامخا غالبیږي به. او د خصام معنی هم جګړه کوونکی. خصام یا مصدر دی یا جمع د خصم ده، خپل مقابل سره تیزه گفتگو کولو، بحث مباحثه کولو، په زور خبرې کولو، دې ته خصام ویل کېږي. نو وهو الد الخصام، او دې ډېر سخت جګړالو دی. چې خبره کله تیزه شي او د جګړې راشي، بیا داغه گواهی او مینا او محبت اسلام سره بیانې، بیا خپل جاهلیت ظاهری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله تعالی په بندگانو کې بعض بندگان داسې دي السنتهم احلى من العسل، چې داغي جبې بعد شاتو نه زیاتې خوږې وي، لیکن وقلوبهم امر من الصبر، خو زړونه به د ترخی اندواني نه زیات تراخوي، یعنې دا خوږوالی به یې په زړه کې ني، دا صرف په خوله باندې به وي. او یو روایت کې داسې دي السنتهم احلى من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب، دا جبې به د چینې نه او د شکر نه زیاتې خوږې وي، او زړونه به د بیړۍ او د شرمخانو نه زیات سخت وي. یلبسون للناس جلود الذعن، او ظاهره کې بعد د ګډو یعنی غټې غټې کپړې به دي اچي، غټې غټې سرمنې به اچي، چې ګنې موږ ډېر بزرګان او پرهیزګار یو، لیکن یشترون الدنیا بالدین، او دیو په دې طریقې سره دنیا به حاصلي. یعنې په ظاهره کې غټې غټې چوغې به اچولي، غټې غټې کپړې به اچولي اوږدې اوږدې، خو مقصد به دینداری نی، مقصد به په دې سره دنیا حاصلول وي. قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی ابی یغترون وعلی یجتریون، دادی پا ما باندې دومره جرأت کی او دی پا ما سر خلقو ته دوکي ورکي زما په نوم باندې. نو قرآن نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی چې زه په دې کې داسې فتنې پیدا کومه چې یو بردبار انسان به هم حیران شي چې داسې دي. وهو الد الخصام، او دې ډېر سخت جګړالو دی. بخاری کې روایت ته عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، دا اللہ تعالیٰ پنیزو مبغوض انسان هغه دی چې کله جګړه کی نو سخت جګړه کی او بد ردوائی کنزلی کی او سخت و بیزتی و توہین و تذلیل کی. جګړې مرادی با د لوی خلکو من کې جګړې راشي، بحث مباحثه راشي. د صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم منځ کې جګړې راغلي دي، لیکن د یو بل د عزت خیال ساتلو، د یو بل هغه ریسپیکټ کولو، د دیم څه طریقې وي د جګړې مو د چا توهین او تذلیل او دغه د مذهب او د نسل او د قومیت پیغور ورکولو، د دې په اسلام کې گنجائش نشته دی. هغه انسان الله ته ډېر مبغوض دی چې جګړه کوي او ډېره سخته جګړه کوي، چاړو سفري نه ځي. نبی علیہ السلام فرمائی احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، او بیا فرمائی و ابغض بغيضك يوما ما،
عسى یکون حبیبک یوما ما، مطلب دا دی چې چا سره دوستی کې نو په اعتدال سره کوه. په دوستۍ کې هغه ته هر څه مه وایه، خپل د راز خبرې ورته مه ښکاره کوه. کیدی شي حالات بدلی ستا دشمن شي هغه، او ستا کمزورۍ او ستا هغه پټې خبرې هغه معلومې کړي دي، نه به تا ته دونه نقصان در ورسي چې در به څوک نشي در رسولی. نو چاره ته چې په دوستۍ کې د حد نه تجاوز کوه او پټې خبرې ورته ښکاره کوه. او دارنګې چا سره دشمني کې نفرت کې نو تر یو حده پورې کوه. که دشمني او جګړه دې ورسره راغله نو هر څه ورته په ډاګه کومه، هر څه ورته ښکاره کومه، هر څه ورته وایه. کیدی شي سبا حالات الټه شي او هغه ستا دوست شي، بیا به یې سترګې ښکته وي، بیا به ورته څه ویلی شي ځکه چې تا خو به هغه ته هغه کنځلې هغه بد رد به ویلي وي چې تر عمره پورې او بیا هغه سره سترګې نشي میلاولی. نو کیدی شي ستا هغه خیرخوا شي، دوستی شي، بیا بړه کې خامخا شرمنده چې ګور ما دا خبره هم کړې دا مې ورته هم کړې وه. دلته هم وي چې جګړه کوه، لیکن د جګړې هم څه حدود به وي، او حدودو کې دننه کوه. واذا تولی، او کله چې دی واپس شي، دا د دې یو بل صفت دی. دی د نبی علیه الصلاة والسلام د مجلس نه یو پیره واپس لړو، نو سعی فی الارض، کوشش کوي په ځمکه کې. نو په لاره کې د مسلمانانو فصل و، نای ته تیلی ورته کوي سوځو. دی فسادي انسان له هسې خوند ورکوي چې فساد وکړي، د ده پکې ذاتي څه فایده نه پایې کې، خو د مسلمان مال او جان هلاکولو د خوند ورکړي. او بیا مخکې د هغې څه خره و، د خرو د خپې یې والي او هغه یې زخمیان کړو. او دویم کول دا دی چې دی یو پیره ثقیف ته تلو، حالانکې و د ثقیف قبیلې هغه مسلمانانو، نو د هغې هغه فصل ته اور ورته کو، او د هغې هغه څاروي او مویشي هغه یې هلاک کړو. دریم کو دا چې طایف ته تلو، په طایف کې دا کار کړو. او یا د توله بله معنا چې دا د متولی نشي، که چېرې دی حاکم جوړ شي، ذمهداري ورته حواله شي، یو عهده ورته میلاو شي، نو بیا دی فساد کې پکار دی چې د عهدې خیال وساتي، صحیح استعمال کې. نو که ته مشري میلاو شي، نگراني ورته میلاو شي، ذمهداري ورته میلاو شي، نو بیا دی را ذمهدارۍ خیال نه ساتي، بلکې سعی فی الارض، کوشش کوي په ځمکه کې. او دا کوشش د خیرخواهۍ او د سمې نه کوي، تعمیراتی کوشش نه کوي، بلکې تخریبي، لیفسد فیها، چې دی فساد وکړي په ځمکه کې. او فساد او مال هلاک کولو، او یا غلا کولو، یا خدا چې فصل یې وسوځو، یا دا چې غلا یې وکړه، نو دا غلام لوی فساد دی. او معاشره کې خرابی پیدا کول، یعنی بگاڑ پیدا کولو، دهشت پیدا کولو، امن و امان ختمول، دا ټول لیفسد فیها کې راځي. ویهلک الحرث، او دی هلاکوي الحرث فصل لرا. حرث اصل کې هغه شلولو توي او کنستلو توي. محراث په عربی کې دا چې دا کم یوې خلک کی، او د یوې د خولې ته چې کم نری پاله وي، سوکه وي، دې ته عربی کې محراث ویل کېږي.
نو په دغه پاله سره خلک څه کې دا ځمکه پې اړي کني پې نو هغې ته محراث وي. حارس زمیندار ته وي. نو زمیندارو ځمکه کني په رامبي باندې او په بیلچې باندې او په کودال او په یوې باندې دغه ورته حارس ویل کېږي. اوس یې معنا په کرونده کې راځي او فصل کې راځي. نو هر څه فصل لره والنسل او اولاد لره. نسل د هر یو مؤنث نه چې څه پیدا شي، که دا مؤنث انسان دی او که حیوان دی، د هغه نه چې کوم اولاد پیدا شو که نر او که ماده هغې ته نسل ویل کېږي. نسل ینسل نسولا معنی جدا کېدلو راوتلو. نو دا اولاد چې دام د مؤنث نه را جدا شي هغې ته نسل ویل کېږي. دلته کې د نسل نه مرادو دا حیوانات هغې زخمي کړي وو، هغې د خپې کټ کړی وې. نو د نسل نه مراد مویشي مالو حیواناتو. او یا دا چې د حرس نه مراد زنانه دي، لکه دا د کروندې ځایونه دي. او د نسل نه مراد د هغې هغه اولاد دی. نو دې زنانه تباه کي. نو او یا خدا چې حقیقت کې زنانه تباه کي، او یا دا چې رده د فساد او د بېګار د وجې نه زنانه شنډې شي اولاد بیا نه پیدا کېږي. او چې زنانه کله شنډه شو دا د هغې لپاره مرګ دی او تباهي ده. او چې اولاد نه پیدا کېږي نو هغه هم تباهي شوه. ویهلک الحرث او دې هلاکوي حرث لره والنسل او نسل لره. او دې کې دام داخلي چې دا کم غیر شرعي طریقې سره چې کم منصوبه بندي د اولاد کېږي بغیر د سوزن او بغیر د شرعي حدودو نه، نغم په دې کې داخل دي دام فساد فی الارض دی. والله الله تعالی چې دی لا يحب الفساد، محبت نه کوي، مینه نه کوي فساد سره. چې الله تعالی فساد نه خوښي نو فسادیم نه خوښي. نه الله تعالی فساد خوښي او نه فساد کوونکي خوښي. چې نه خوښي څه مطلب دی چې بیا هم څوکي نو الله وله سزا ورکړي. بیا وإذا قیل او هر کله چې ویلی شي له دته کچېرې دته خیر خواهی نصیحت وکړي چې دا غلطي را پتا کې دا کار مه کوه. اتق الله او یریږه د الله تعالی نه. دا ته ولې مال هلاکې ولې فساد کې؟ نو اخذته العزتو ونیسي ده لره عزتو. دلته کې عزت نه مراد غرور دی او غیرت دی. بالاسم په ګناه سره څه مطلب دی؟ په غیرت کې راشي، په غرور کې دوی ماته نصیحت کې دوی ستا نه ښه پوهېږم، نو دی الټا نورم فساد شروع کی، نورم هغه بېګاړ شروع کی، نورم تباہی شروع کی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله تیو انسان ته نصیحت وکړي چې اتق الله د الله تعالی نه ویریږه، او هغه تا ته وي چې ته د الله تعالی نه ویریږه، ته هغه ته نصیحت کې چې د الله تعالی نه ویریږه، او هغه تا ته علیک بنفسک علیک بنفسک، د خپل ځان خبر دی ولی خپل ځان دې سم کوي ما پرېږدوه. ابن مسعود رضی الله عنه وی ان من اکبر الذنب، وی دا ټول نه لوی ګناه دا دی
چې تا ته څوک د خیر خواهی نصیحت وکړي او ته خپل ځان دې سم کړه دا ډېره ده. پکار خدای چې تا ته اتق الله د الله نه ویریږه نو ته ټیک دی ښه د الله تعالی به ویریږم ځکه د الله تعالی نه د یریدو څه حد نشته. الله نه به پیغمبر هم یریږي، د الله نه به ولي هم یریږي، د الله نه به صحابي هم یریږي، هر څوک به یریږي. پیغمبر بارک ته الله تعالی د الله نه ویریږه نو دا خو نه چې ګناه الله تعالی نه یریدو. هر انسان به د الله نه به یریږي، د الله تعالی د یریدو اخري حد نشته دی. ابن مسعود رضی الله عنه ان من اکبر الذنب ټولنه لوی ګناه دا دی چې ان یقول الرجل لاخیه چې یو سړی خپل ورور ته ووایي اتق الله تعالی الله نه ویریږه نو هغه تا ته په جواب کې وي علیک نفسک یا مثلک یوصیني ته یې ما ته نصیحت کې ته ما ته وصیت کې نو دا لوی ګناه دی. د دې وجې نه روح المانی لیکلی دی که یو سړی قاضي ته ووایي چې اعدل عدلو کا انصاف نه کار والا نو قاضي دا حق شته چې هغه سزا ورکړي چې ته ما ته وایې چې عدل وکړه زه خو ناست د عدل په ځای یم. لیکن که یو سړی قاضي ته وایي چې اتق الله د الله نه ویریږه نو قاضي هغه له سزا نشي ورکولی ځکه یو سړی قاضي ته دا وایي الله نه ویریږه نو په دې باندې عمل کړي کدی الله نه انصاف وکړه په انصاف کولو دا خبره کول باندې دی هغه له سزا ورکولی شي. فحسبه جهنم پس کافر در پاره جهنم ځکه دکې دا کومې خبرې موجود دي دا ټول جهنم ته راتلو کافي دي. ولبئس المهاد او البته ډېر بد دی دا جهنم. مهاد بسترې ته وي او مهاد زانګو ته هم ویل کېږي. د ماشوم چې په کمرې کې پروري ته مهاد ویل کېږي. مهد زانګو ته وي ځکه هوای اطلب العلم من المهد الى اللحد علم حاصل کا د زانګونه تر لحد پورې د ماشوم د مور د ترخ نواره علم شروع کا حاصلوا تر لحد تر کوزیدو پورې. اطلب العلم من المهد علم طلب کا حاصل کا د مور د ترخ نواله د زانګو نواله الى اللحد تر لحد کوزیدو پورې. ان د علم سے انتہا نشته چې ما بس کو نو مهاد بستری تمریږي ما یمهدو او مهاد دې تموي چې ملمه د پاره د ملاستي چې کم کټو کم بستر تیارولې ته مهاد ویل کېږي او مهاد اوسېدو ځای تموي. ولبئس المهاد البته بد جهنم المهاد بستر یا زید پاتې کېدو نو دا تحکم دی جهنم نه د پاتې کېدو ځای دی او نه خپل بستر د خپل ناکاره ځای دی. او بعد د خلقونه څوک دي چې حیران کوي تعالی را وینا د په ژوند د دنیا کې او دې گوا کوي الله تعالی لرا په هاسو چې فضل د کړي او دې ډېر سخت جګړالو دی او کله چې دی واپس شي کوشش کوي پزماګه کې چې دې فساد کی بده کې او هلاک کوي فصل لرا اولاد لرا. الله تعالی محبت نه کوي فساد نه هي فساد لرا
او کله چې ویل شي د تو یریږه د الله تعالی نه ونیسي دلره غرور په ګناه سره پس کافر در پاره جهنم البته بد دی المحاذ د اوسېدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد. ومن الناس بعض د خلقنا من حاسوب دی یشری چی اخلی نفسه خلزان ابتغاء د پارا د لټولو مرضات الله د رضامندۍ د الله تعالی الله رؤوف بالعباد او الله تعالی ډیر نرمی کوونکی دی په بندګانو خپلو. په مخکې آیتونو کې د خالص دنیادارو د منافقانو بیانو او په دې آیت مبارکه کې خالص دیندارو بیان دی. آیت مبارکه کې بیان دی چې کم خلقو د الله د پاره او د الله تعالی د رضامندۍ د پر خپل ځان خرڅ کی د خپل جان او د ځان نظرانه پیش کی چې د الله تعالی رضامندي او خوشنودي ماته ملو شي. صدا سے خلق مشتا او صدا سے خلق دے چې د هغې بیان مخکې آیتونو کې وشو چې هغې جګړه لودي او هغې په دروغ باندې قسمونه خوري او د مال او جان او د خلق مسلمانانو مالونو ته اولاد ته نقصان رسی. آیت مبارکه اصل کې یو خاص واقعی بارک نازل شوه دی. صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دی. صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ دی اصل کې د ایرانو د دجلې سرخا کې موصل سرخا کې د یو کلي اوسیدونکی و. رومیانو په دا علاقه باندې حمله وکړه. دې ماشوم او ځان سره اوچت کو ویړو لار ورپسې ګرځېده او ترونو ټولو خلکو دې تلاش کو هم ملو نه شو. هغوی ځان سره روم ته وړو. په روم کې دې لوی شو. بیا عبدالله بن جدعان رضی الله تعالی عنہ روم کې دی واغستو دلته کې مکې مکرمې ته راوستو او دلته آزاد کو. د په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نوړو او شروع کې دی مسلمان شوی دی. دیو عمار ابن یاسر رضی الله عنه دواړه په یو ورځ مسلمانان شو. وخت کې د صحابو تعداد تقریبا 30 یا 3200. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړو نو دې شاته پاتې شو. د تقریبا اخرنی هجرت کړو. او بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه د ټولو حضراتو هجرتونه کړیو. دی چې کله مکې مکرمې نه روان شو نو کافران ورته لاره کې ودرېدلو او دی یې نه پرېښودو.
د خپل کمان لیندا او ترکش راواغستو او چې پای کې څومره غشو نه غشي لاس کې کړو. کافرانو ته وی لقد علمتم تاسو دا معلومه ده چې انی من ارماکم رجلا چې زه ډېر لوی تیرانداز یم تاسو کې زیات صحیح تیرانداز یم او دا غش زما به خطا نه ځي دا چې څومره غشي دومره خلک به ځان مخکې کوم به او چې کله دا غشي خلاص شي بیا به توره روباسم او په توره به تاسو سره جنګېږم به چې کله څو پورې د ما توره ماته شوې نه ده او چې د ما توره ماته شي نه پس تاسو ما سره څه کوئ نو بیا کوئ. هغې ورته ټیک ده وی ته چې کله مکې مکرمې ته راغلی وې نو ته انتهایي غریب وې صعلوک انتهایی فقیر او غریب ته وي تا سره هېڅ هم نه او ته دې وخت کې ډېر مالدار سرمایه‌دار یې ته به زمونږ د کلي نه څنګه پیسې وړې د سره څه پیسې یا څه مال دولت ورسره نه و خو هغه د مکه مکرمه کې یو ځای کې دفن کړو. نو صهیب رضی الله تعالی عنه ورته ووایي چې بس ټیک ته زما لاره پرېږدئ چې زه لاړ شم او زما ټول مال په مکه مکرمه کې پلانکي ځای کې ما دفن کړی دی هغه ټول ستاسو شو. بس کافران دې پرېښودو د سره سره سورلي وادي و او هغې هلته کې اعمال ټول راواغستو. دی چې راغی مدینې منورې ته حاکم په مستدرک کې لیکلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما سره قبا ته راغلو چاروټه کړې وه او دې قبا ته راورسېدو. دې وچې شونډې راغلو د مکې او د مدینې منځ کې سفر نو دا یو سترګه هم خرابه شوې وه چې دې کله مدینې منورې ته راورسېدو قبا ته نو هلته کې خلکو کجورې شکولې او دې په کجورو باندې ورپرېوتو او کجورې خوراک یې شروع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ای صهیب ستا خو سترګه راوتې را سترګه یې خرابه شوې را او د کجورو په خوراک سره سترګه دې خرابه نه شي. نو دې ډېرو دا مذاق هم کو دا دې ګیرې په یوه سترګه یې خورم دا کومه سترګه مې چې هره په هغې باندې خورم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته وی ربح البیع ابا یحیی د ابو یحیی د کنیت دی وی ربح البیع ابا یحیی اے ابو یحیی تا چې کومه معاهده او کومه سودا کړې وه مکې والو سره هغې خو ډېره ګټه او ډېره نفع وکړه خو ده خپل واقع نه را بیان کړې آیتونه مخکې نه راغلي وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعې سره بیان شوی و چې دارنګې صهیب رضی الله عنه کافرانو سره دا شان سودا وکړه خپل ټول مال یې ورکړو خپل ځان یې ترېنه واغستو راغی. نو نبی علیہ السلام ربح البیع ابا یحیی ای ابو یحیی ستا دې سودا خو ډېره غټه ګټه وکړه نفع وکړه. دا ډېر ناشنا صحابي و عمر رضی الله تعالی عنہ د سره ډېره مینه کوله. کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ووالی شو او دا د خپل ځان نه امید ختم شو
نو هغه دا وصیت کړو چې زما جنازه به صہیب رضی الله تعالی عنہ بکی، بلکې هغه دا وصیت هم وکړو چې زمانه بعد به خلیفه څوکې نو شپږ نومونه واغستو، په دې شپږو کې یو تن خلیفه کې. نو هغه بیا دا ووایي چې تر څو پورې په خلیفه باندې اتفاق نی راغلی نو تر هغې پورې به خلیفه صہیب رضی الله تعالی عنہ وي. چونکې 3 ورځې بعد بیا په عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې اتفاق راغی. دا 3 ورځې قائم مقام خلیفہ او نگران خلیفہ چې وناغه صہیب رضی الله تعالی عنہ. سن 38 ہجری کې بیا مدینه منوره کې بیا وفات شو. دا آیتونه د صہیب رضی الله تعالی عنہ بارکه راغلی چې خپل ځان یې خپل مال ورکو، خپل ځان واغستو. لیکن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې دا آیتونه اصل کې د مقداد ابن الاسود رضی الله عنہ او د زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ بارک نازل شوی دي. او هغه دا چې په سن 4 هجری کې د مکه مکرمه نه خلک رالو. هغه وی چې زموږ کلی مسلمان شوی دی او موږ له معلمین پکار دي، موږ صحابه ورولېږه چې هغوی ته تعلیم ورکړي، سبق وتخي، د اسلام احکامات وتخي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 صحابه ولېږل، پای کې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ، مرصد بن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور دارنگ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ وغیرہ 10 صحابے ولے گلو. دیچ کلا رجیع یو مقام دلتا رو رسیدلو. نو دی سر کجوری وی عجوا کجوری دی اخوڑی ناڈو کی غرزولو. انتا یو خزر روانوا آغی چا غاڈو کی راواغستو ناغی اپی جاخو دا مدینی منوری کجوری دی. آغا زمانے کے بخلکو دا کجورو نا خبر معلومون چی دا کم علاقی دی. ناغی زر مکی والا تا پیغام ورگو چی دا مدینی خلق راغلے فضیلار تیر شوی دی. آغی زر 70 کسان یا 200 کسانو شاہ سواران رالو او دین غیر چاپیر شو. دا 10 صحابه د خپل ځان د بچو د پاره یو غونډې ته وروختل. کافران ته غیر چاپیر شو. شروع کی مقابله په غشو باندې وشو. ای بلند نه غشي وشتل دی وبرنه کټه را وشتي. نو کافران دی ته وې چې تاسو لسوال را کوس شي، مونږ تاسو له امن د کو سره توایو نه. پدې کې دا و صحابه چې دی عاصم بن ثابت رضی الله عنه نور شپږ کسانو. هغه وی چې موږ کافرانو په خله باندې اعتماد نکو. کافر بس موږ سره امن نه کې سو موږ سره واده وکي. هغه وړه خو شهیدان شو. دا 3 صحابه رضی الله عنهم راکوز شو. زید بن دسنه رضی الله عنه، خبیب بن عدی رضی الله عنه او عبدالله رضی الله عنه. دی چې کله څنګه ښکته راکوز شو نو کافرانو دا 3 وړو تړلو.
نو دی عبدالله رضی الله عنه دا خصاص لمنی واده خلافی وکړه دا څنګه اما تاسو موږ تړلو هغه زه خو نه ځم وی خپل و ملګرو سره یو ځای کېږم هغې راکاږو خدینه تو بس آخره کې هغې و په توره باندې هلته شهید کړو دا دوه کسان مکې مکرمې ته راوستو دې کې دا خبیب رضی الله تعالی عنہ چې دی نو در بدر په جنگ کې او د احد په جنگ کې بلا کافران قتل کړو نو حارث بن عامر یو کافر قتل کړو نو د حارث بن عامر زامنو بنو حارثو هغې دی واغستو په پیسو باندې چې دی به موږ د خپل پلار په بدله کې قتلو به او دا زید بن دسینه رضی الله تعالی عنہ چې نو دی د امیه قتل کړو نو د هغه زوی صفوان بن امیه هغه واغستو چې موږ به د خپل پلار په بدله کې قتل کړو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ چونکې دا میاشتې د حرمت وینو کافرانو به د حرمت د میاشتو خیال ساتو په دې کې به قتل نه کو وی چې دا میاشت نیمه تېره شي بیا به قتل کو خبیب رضی الله تعالی عنہ هغې سره او بیا یې سره بلد شوی مو د بنو حارثه زنانه وي مونږه داسې یو قیدي نه لیدلی د خبیب رضی الله تعالی عنہ په شانتې ویلا صحبې وله مونږ به تړلي وو او بند په بند باندې وو او ما به چې کتنو د کجورو د انګورو تازه غونچک به د سرلاسو کې وو حالانکه په دغه وخت کې مکه مکرمه کې د سرړو انګور ونه یو ورځ د هغې یو ماشوم و هغه د لږ په ګډورې راله او د سره په پتون باندې کېنوله حالانکه دغه وخت کې خبیب رضی الله سره چاړم وه لکه سباله به یې دې قتل کو به د چاړه ورسره هم ده او د هغې ماشوم ورسره هم ده هغه زنانه وي چې ما وکتو چې زه دې خو په دې چاړه زموږ د ماشومه قتل کړي خبیب زه ولیدم ما دې چې ولې یارېږئ هغې چې غداري کوله او واده خلافي کوله او خیانت دا زموږ شان نه دی چې موږ ماشوم سره دا چل وکړو خیر هغې بیا د حرم شریف نه بار بوت او دې په پانسې باندې چې کله خیجو د وتو یې ماله موقع راکړې چې 2 رکعته نفل وکړم هغې یې وکړه دا لومبنۍ طریقه او سنت هغه جاري کو چې د مړ نه مخکې 2 رکعته نفل کولو او بیا هغې په پانسې به راوخیجو او دې په نیزه باندې په دې سینه باندې ووښو دا وخت د ډېر ناشنا اشعار مو وایي فلست بالي حين اقتل مسلما على اي شك كان لله مسرعي وذلك في شان الاله وان يشاء دوی چې کله دی ما په نیزه باندې وخی زکه تر پریوزما د دې خبرو هیڅ پروا نه ساتم چې زه الټه پرېوتم او که سم پرېوتم او په هي طرف باندې او که په ګس طرف باندې او زما مخ وخي طرف دی او که ګس طرف دی خبرو هیڅ پروا نه ساتم ځکه زه هم د الله دپاره وجلې کېږم چې پار طرف باندې پرېوزم خدای نه مخکې خیریه وکړئ اللهم احصهم عددا اے الله دی یو شماري یعنی چې څوک ما سره دا عمل کړي نو خدای ته سره شانتي وکړي نو دې څلوېښت ورځې بره په پانسې باندې ولاړو
او 40 مشرکان برادر لاش نګیر چاپیرو. هغه زید بن دسینه رضی الله عنه هلته کې هغه تنعیم سره شهید کو. نبی علیہ السلام مدینه منوره کې اعلان وکړ چې من یحتمل خبیبا، خبیب به څوک مدینه منورې ته راوړي وله الجنه، هغه دپاره به جنتي. دا سودا څوک کول غواړي؟ نو مقداد ابن الاسود رضی الله عنه او زبیر ابن العوام رضی الله عنه دواړه پاسې چې موږ دا کار کو. او د مکې مکرمې د مین نه راوستل آسان کار نه دی، او دی دواړه را روان شو. دره دی و چې ته پټو د شپې به سفر کو تر دې چې تنعیم ته رالو. خبیب رضی الله عنه بره په پانسۍ باندې دی او 40 مشرکان ګیر چاپیر دي. هغې نیم ودو نیم ویښو او دې دواړو حضراتو خبیب رضی الله عنه دغه نه راکوز کو او په اس باندې واچو روان شو. چې لږ مخکې لاړو نو کافران خبر شو چې خبیب خو نشته دی. هغې زر مکې والو ته پیغام ولېږه. مکې والا 80 کسان ورپسې شو. دوی خو نږدې وو. نو زبیر رضی الله عنه زر دا خبیب رضی الله عنه ښکته راکوز کو. دی چې څنګه راکوز کړو ځمکې ځان ته راکاږو. دیو جنا خبیب ته بلیع الارض وی. بلیع نری عین سر دی، بلع منا نگل لینا تیرولو، دی ځمکې تیر کو نو دته بلیع الارض وی. او بیا هغې ورته وایي چې تاسو زموږ نه څه غواړئ؟ موږ سره څه دي؟ موږ خو دواړه خالي لاس یو. زبیر ورته وایي تاسو ما پېژنئ، زه صفیې زوی یم، د عبدالمطلب نسۍ یم، او ما سره داسې غشي، ما سره داسې توره ده، او دا مقداد بن الاسود دی. که مهل راغلی نو خیر هم نشته دی. هغې وکړه چې ده سره خو څوک شتی نه، خبیب رضی الله عنه ورسره شتی نه، یې دې پرېښودو او دې دواړه راغله مدینې منورې ته. او نبی علیہ السلام دی له خوشخبري ورکړه. دی باره کې د آیت مبارکه نازل شوی دی. عاصم رضی الله عنه چې هغه ډېری د پاسې شهید کړو. عاصم بن ثابت رضی الله عنه کې بخاري کې روایت دی. هغه چې کله شهید کېدل شهادت نه مخکې دعا وکړه، ای الله یا اللهم انی حمیت دینک وجه النهار. اے اللہ د ورځې په شروع کې ما ستا د دین حفاظت کو، فاحم لحمی آخر النهار. نو خدای ګوره د ورځې په آخر کې د ما د بدن به ته حفاظت کې، لکه ستا د دین دپاره جنګېږم ته خو زما حفاظت به کې. کافرانو ډېر غټ انعام مقرر کړو چې چا د عاصم سر روړه موږ به داسې ورکو، موږ به داسې ورکوله. د سر یره وه. دی چې څنګه شهید شو، هلته د مکې نه یو لوی وفد راغی چې موږ به د عاصم رضی الله عنه سر کټ کو وړو به هلته کې. الله جل شانه په زرګونو په سوونو دا مچۍ راولېږلې، د ده لاش نه ګیر چاپېرې شوې، ای خواله نشو راتلی. نو کافرانو انتظار وکړي چې ماښام شي دا مچۍ به در لاش نه لاړې شي، ځکه شپې خو هغې ځي، بیا به یې اوسو. هغه چې څنګه ماښام شو الله تعالی باران ورو، سم باران ورو. دومره باران نه چې ناله راله، وادي راله، او د لاش اوچت کو
او الله تعالی جنت ته ورسو. دا د راشه پته چې کوم خالړو. نو قرآن کریم د آیت د دې باره کې نازل کړی دی. او عمر رضی الله عنه مه ته چا د آیت مبارکه ولوستو نغوی انا لله و انا الیه راجعون. او بیا فرمایلو چې د آیت مبارکه د هر هغه چا باره کې دی چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی، چا ترخی خبرې حکم کی او د نارواو نه منع کی او هغه رولګي دی قتل کی. هدایت د هغه باره کې نازل شوی دی چې د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر دپاره خپل ځان ورکو. نو عمر رضی الله عنه به انا لله و انا الیه راجعون وی په دې خبره چې د ګوره الله دپاره ځان ورکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دپاره. او څلورم قول دا دی چې آیت مبارکه د علی رضی الله عنه مبارک نازل شوی دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت اراده وکړه نو کافران راغلو د نبی علیہ السلام د کور نه غیر چاپیر محاصره کړی و چې دې سار روز نو د کور نه بار به قتل کو. دای زمانه کافرانو ناشنا کافرانو د چاکور ته دنه بنو ورتلو بغیر اجازه راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل پیرادری، لیکن دون غیرتیان چې کور ته دنه نه ورځي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله عنه په خپل بستر باندې سملو دوا بستر باندې سملا او دا د امانتونو پلانکی ته به حواله کی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتو او لاس کې شګي راواسته شاهت الوجوه او شاهت الوجوه او شګي وشته او د ټول کافرانو په سترو کې پریوته نبی علیہ السلام د یو ګود پاسه وروته. نو دا شپه ډېره خطرناکه د علی رضی الله عنه بارکی، لیکن علی رضی الله عنه د ټولو خبرو ته تیار شو او د نبی علیہ السلام په بستر باندې سملاستو. نو هدایت مبارکه د علی رضی الله عنه بارکه دی. لکه چې کله سار شو نو کافران لعناستو نیو بل کافرات سکوه دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناس یو وختي تل استاسونه دی چکور ترالو علی رضی الله عنه دو صادر لری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سشو وی بار تاسو یک ازوما بار تاسو لاړو نبی علیہ السلام بار وتری ناغي علی رضی الله عنه یو سپیړ ورکړه او بیا علی رضی الله عنه امانتونه خپل مستحقین تاواله کړو. بیا علی رضی الله عنه راغی. آیت مبارکه دغه بارکه نازل شوه دی. ټول بارکه دی چې چام د دین د لپاره قربانی ورکړه، خپل ځان او خپل استعداد او خپل مال او خپل صلاحیتونه خرج کړو د بارکه د آیت مبارکه دی. ومن الناس وبعد خلقنا من الناس یار سړی خدا کار نشي کولی، هر سړی خپل ځان د دین د لپاره قربانولو، خپل صلاحیتونه خپل اوقات او خپل مال لګولو دا آسان خبره نه ده. ومن الناس وبعد خلقنا من حاسود یشری شرع یشری لفظی معنی خریدنا اغستلو خو په معنا د خرڅولو مرادي باع یبیع باندې مو یشری چې اخلی په معنا د یشتری سره نفسه خپل ځانو لکه صہیب رهو خپل ځان واغستو مال یې ورکو او یادا په معنا د یبیع سره چې خپل ځان خرڅ کی د الله د پاره د جنت د پاره
د جنت د حصول لپاره د الله د رضامندۍ د حصول لپاره خپل ځان خرڅ کړي. لکه یو سړی چې د الله په لاره کې شهید کیږي نو دی خپل ځان خرڅ کړي او جنت واخلي. ځکه انسان سره سرمایه خپل جان دی، او څنګه چې مونږ ساخلو نو پیسې ورکو سوالو، نو دغه انسان سره پیسې د جان دی، ځان دا نفس ورکی او د الله نه جنت واخلي. ابتغاء او د خرڅولو د اصل مراد خپل ځان د الله لپاره وقف کول دي، قربان کول دي. ابتغاء او دا خپل ځان ولی خرڅي یا ولی اخلي؟ ابتغاء د پاره د لټولو یا د پاره د حاصلولو. مرضات الله رضامندي د الله تعالی. مرضات په معنا د رضامندي، خوشنودي، چې د الله رضا ماته ملو شي. دا اصل د الله د رضا د پاره کیږي. والله رؤوف بالعباد، او الله تعالی چې دی رؤوف ډیر نرمي کوونکی دی، رؤوف ډیر مشفق او ډیر مهربانه بالعباد په بندگانو خپل باندې. څه مطلب؟ بنده چې دومره غیرت وکړو چې خپل ځان ورکو د الله دپاره او د الله د رضا دپاره، الله تعالی به څنګه غیرت نه کړي، د قربانی به څنګه نه قبلي، الله تعالی به دله څنګه بیا خپل رضا خوشنودي بولی نه ورکړي. الله تعالی به مغله بیا خپل خوشنودي، خپل رضامندي او خپل قرب، خپل نزدېکت او جنت ارس به الله تعالی ورکړي. رؤوف بالعباد، ډېر نرمي کوونکی دی په بندګانو خپلو باندې. آبای د خلکو نه څوک دي چې اخلي یا خرڅوي خپل ځان د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله تعالی. الله تعالی ډېر نرمي کوونکی دی په بندګانو خپلو باندې.